أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. سورة الأعراف 134 نمبر آیت. ولما وقع عليهم الرجز او هر کله بچ واقع شو بدی معنی عذاب مخې د وو عذابونو ذکر وشو. دو معجزې د نبی علیہ السلام سره خصوصي د موسی علیہ السلام سره خصوصي وی چې کوم په مناظره په ټیم کې پیش کړی وي او وو عذابونو اختیارات الله تعالی موسی علیہ السلام لور کړیو. د عذابونو دی باندې پر لپسې را بر داغه ذکر تیر شو چې باغې کې طوفان قاصالی د سپګو عذاب چندخان عذاب د یینی عذاب دا ټول عذابونه په تفصیلا راغلي دي. الله تعالی وی ولما وقع عليهم الرجز هر کله بچ واقع شو بدی باندې عذاب چې د مخ کې ذکر وشو د عذابونه او دیو بدی عذاب کې کله تنگ شو. قالوا نو ویل یا موسی ادع لنا اے موسی علیہ السلام او غواړه زمنګ د پاره ربک د خپل رب نه بما حغس عهد عندك چې وعده کړل ستا سره یعنی تاسو سره دا وعده کړل چې کدا بن اسرائیل مسلمانان شو عذاب چديږي. نو موږ هغه سوال د الله تعالی نه وکړه چې د عذاب را نه چد کې موږ به دا خبره باندې عمل کوو ایمان راوړو بن اسرائیل تاسو سره لیګو د غلامۍ نه آزادو. لئن کشفت عنا الرجز کلری کې ته زمنګ عذاب لنؤمنن لك بخامخ ایمان راوړو پتا باندې ولنرسلن معك بني اسرائيل من بولي غستا سره بني اسرائيل د غلامۍ نه به آزاد کو. فلما پسهر کلا کشفنا چې منګ لری کو عنهم الرجز ردوین عذاب الى اجل تر وی نیټه پورې هم بالغو هو جدي باغ نیټه ته ورسېدو اذا هم ينكثون الناس بدی به واده ماتون کشو عذاب چې کله لري چې داغه نه خاص ټیم پورې به عذاب نو موکه موږ دا خبره کړې و چې عذاب تقریبا د یوې هفته پورې جاری سخت عذاب او چې کله بیا ختم شو نو بیا به د یوې میاشتې پورې عذابونه نه دي ته مهلت ورسو کې ایمان راوړي چې راوړي خودي بنه راوړو بیا به خپل ناجایز باندې بکړه دوی ته اخر ټیم ورکړل شي د ټیم ورکړي ایمان را نه وړو بیا بل عذاب شروع کی اغه نه بعد بل عذاب شروع شو. بدلی کې صرف قاصالی چې کوم دا وکاله وا باقی عذابونه د اکثر روایت مطابق د یو هفته وو. نو چې کله د هر عذاب نه بعد دوی ته ټیم ورکړل شي د ټیم نورسته دوی بیا خپل وعده ماته کړی دا تقریبا هو عذابونو کې دنه د واقع د حالات تیر شوی دي. داغې نه معلومه شو چې دی مسلسل احد شکن خلق دی واده خلاف خلق دی ته هیڅ خبرې پابند نه دي مستقل مجرمان دي د دوی د ژوندۍ په دنیا په سر باندې هیڅ پیدا هم نشته. نو الله وی فانتقمنا منهم من بدل واخست دینه انتقام ته واخست د دین دشمنی او د دین مخالفت د سوړه خبره نه ده د دې انتقام الله تعالی په خپل باندې د خلکو نه اخلي. نو الله وی من انتقام واخست دوینه فغرقناهم نغار کم کړه دوی په یم په دریاب کې دریاب دا دریای قلزم د دینه مراد کم چې مصر سره نږدې بهيږي بانهم بدی وجه چې یقینا دوی کذبوا بیااتنا نسبت د دروغ به کاو زمون آیاتونو ته وکانو عنها غافلین او دی بود هغینا غافلین نا خبره. دې ځکه کې دا فرعونانو د غر کېدلو تفصیلی واقعیا د غر کېدلو د صورت چې کوم دی څنګه د کورون نه راوته را څنګه غرق شو دا تفصیلی مضمون په سورۃ شعراء کې راشي په خپل ځای باندې براشي. صرف دومره خبره ده چې الله تعالی ردی د غر کېدلو وجه ذکر کړی دی چې په کومه وجه باندې غرق شو چې خلق امتیان دغه وجوهات او نظر وساتي دوی به عذاب ګیر نشي. نو دلته کې دوه وجوهات ذکر شوی دي بانهم كذبوا بیااتنا په دې وجه چې دی په نسبت د دروغ او زم آیاتونو ته یعنی آسمانی دین او شریعت دا به دروغجن غاڼو بے فائدې به غاڼو ابس به غاڼو لکه څنګه د لیبرالایزم سوشلیزم کمونیزم عقیده ده. لیبرالایزم داسې عقیده ده هغه وایي چې بس اس یو دین لره اعتبار نشته دی هر سره بس ځان په مزه کې آزاد بګرځي د خپل نفس غلامی وکړي دین پابندي پنه کوي. سیکولریزم د شی دغه وایي چې موږ د اس یو دین قائل نه یو یعنی دا اس یو قانون او اصول او ضابطه لاندې موږ ژوند نه تیرو. دغه شان ته کې باقی څومره د اسلام خلاف د څومره ازمونه دي دغه راوخ.
نو دغه ټول چې کوم دي دغه ټول زمونه اسلامي نظام او اسلامي احکام د عباس غني د بي فائدې غني او دغه مخالف دغه په مقابل کې ډېر دلایل هم وي واځي دا نه چې د بل عقیده مالکان دي بلکې د اسلامي عقیده خلاف د دې نور عقیده هم ته دوی سره دلایل هم شته ناجایز منګړت دغه شان د کمونستانو د هریانو دغه حالات دي نو د دې د غر کېدو یو وجه دا و چې آسماني دین او آسماني شریعت دي دای دروغجن غاڼو دای نه منل چې د الله تعالی نظام دی بدی الله تعالی خپکیږي ردی په مخالفت په وجه الله تعالی د انسان نه به انتقام مخلي دای نه منل یو وجه داش نو مده وخت چې هم څومره زمونه د اسلام خلاف دي دغه ټولي مصداق ګرځیدي شي وکانو عنها غافلین او دی ور دی آیاتونو نه خبره دسه نه خبره نه چې کنه چاو تر سوري نو دسه نه خبره نه بلکې د دې معنی شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله یو لوی عالم تر شوی دی کوم چې د ایشیا کې د انګریزانو خلاف ډېر جهادونه او ډېر جیلونه تر کړی دي انګریزانو سره او د هغوی د قربانۍ په وجه باندې د علاقې نه برطانویان بهر شو دا شیخ الهند په نوم سره مشهور دی د خپل یو لوی تفسیر هم لیکلی دی د قرآن په ترجمه او تفسیر کې هغه فرمایي خپل تفسیر کې لیکي چې وکانو عنها غافلین او دوی و چې د آیاتونو نه به ځان نه خبراو ویل دي چې معنی نه چې خبر نه موسی علیه السلام خو صحیح خبر کړیو خو دوی په کوشش دا کاو چې ځان نه انګارو کاچ چې موږ د پته نشته چې څوک په حق دي او کېږي چې دې په مطلب یې خو موږ نه راځي او دا به بزان باندې لازمي نه ګڼل چې کني تورات زده کول غواړي باقي باندې عمل کول غواړي نو دغه عقیده چې کومه ده یا دا چې ځان نه خبرول یا دغه د خبرولو لپاره خپل ټیم او وخت نه خرج کول چې خاصه سہولیات موجود دي غسړی وځي ځان نه پوم دا زما کار نه دی او چې خبر نه مراد ځینې خلکو لسه عقیده چې کني سړی خبر نه نو الله یې نه نیسي او چې خبر شي نو به یې نیسي ځینې خلکو لسه عقیده یو ځکه وي یو عالم بیان کاو نو ویل چې کله سړی قرآن زده کې به یې کی نو د هغې سزا چې کم دومره خطرناکه ده چې د معراج په واقعه کې الله تعالی نبی علیه السلام ته وښودله چې یو فرشته و یو کس په سر په کمر باندې ویشته او دا سر په پوټي پوټي کېده بیا به راغونډېده او دغه کس په کمر پسې ته بیا به راوړو غټ کمر به بیا به ول سر ویشته نو نبی علیه السلام د جبرائیل السلام ته تاسو کې دا څوک دی نو هغه وویل چې دا هغه سړی دی چې قرآن زده کړی دی به یې کړی دی هغې به ګناه کې اخته دی نو دې کې ځینې مشران کسان وایي ناس هغې وویل چې یا الله شکر دی چې موږ نه دی یاد کړی که دا موږ به دې عذاب کې راګیر شوي وي نو ځینې خلکو خیال دا چې که نه یادول کمال نو شیخ الهند صاحب وایي چې وکانو عنها غافلین او دوی ور دینه ځان به یې نه خبراو دوی به د آیاتونو نه ځان نه خبراو ځان نه خبرول لوی جرم دی لوی ګناه ده د دې معنی مطابق د فرعونانو د هلاکت دوه اسباب شو آسمانی نظام او آسمانی شریعت دا دروغجن ګڼل او په دې معنی ځان نه پویول دا د دې د وجه نه فرعونان غرق شو نو که دې زمانه کې څوک پیدا شي چې هغه آسمانی دین او شریعت یا ټول یا ځینی دروغجن ګڼي او ځان پینه پوی نو هم د عذاب مستحق دی دا غضبونو مستحق د چې کوم بنی اسرائیل باندې راغلي دي د زمانہ کې د یو د اسلام او د شریعت هغه مخالفین د چې کوم سوچه يهوديان او نصارا مشرکان خلک دي کافران دي دهریان دي هغه اسلام کې مسلمان قطعا اتفاق نه کوي دا خپل یونیورسيټي کالجونه دي هغه کې د اسلام خلاف دلایل وي او لګیا دي خپل خلک متاثر کوي نو دغه خلک د غون دین نه منکر دي د غون دین دروغجن ګڼل دي دغه کافران دي بهشکه کافران دي بیا چې کوم مسلمانان دي مسلمانانو کې دنه دا نقصانات دي یو قسم خلک هغه دي چې هغه د اسلام ځنې جزونه مني او ځنې نه مني لکه مثال په تور باندې زمونږ اکثري خلک د عبادت او عقیده لري چې منځ فرض دی روزه فرض ده زکات فرض دی عبادت قائل خود دغه خلک بیا د معاملاتو نه دي قائل چیرې د ګاونډي سره به څنګه ژوند تیارې د بل مسلمان سره به څنګه تیارې د نور انسانانو سره څنګه رویه کې د خپل حیوانات په کورونو کې ته ساتي دا غي سره بس رویه کې ډېر سزاګانې ورکول یا بناره خېټه باندې ساتل ظلمونو زیاتی کول دا غي پوره حق نه ادا کول یعنی بخېټه باندې نه مړول د دې صحیح ست یو کمنای د بس په احکامو کې شرعي احکام مریته متوجي کې متوجي بنای د معاملات نو به داخله د معاملاتو نه دی قائل نو بده ورته خلک پتا سي نه چې هغه بخښته منځونم کې ګيري بلري خدای نه بخلک د سین نفرت کوي د سی به بدی شي په معاشره کې چې بس د حد نسی و نو دا اسلامي و مانه ټوله ونه مانو ځنې احکام پکې دروغجن وګڼل ځان دې خبر نکو ای دروغجن ګڼل ځکه په عمل نه کوي دا شان کې ځنې خلک چې هغه عبادت قایلی د معاملات قایلی خو مثال به تور هغه د اسلامي اتفاق او د وحدت خلاف
او دغه عقیده دا چې ټول عمر په امت کې په اسلامي امت کې انتشار او فرقواریت ته هوا ورکوا او چرته کې نیکان خلک یې نو دغه خلاف منسوبي پروپاګاندا جوړو او خپل ناجایز سوچ کم دی په خلکو باندې په زور باندې ورته دغه خلک هم د قران د صریح مضمون نه خلاف دي، د اتفاق نه خلاف دي او اتفاق د سپارز د رغسن جموز پر د سنج روزه پر د سنج زکات پر دي. دغه شان ډېر دیندار خلک په تاسو ویني رښتې نه پالي، رښتې قطن بخوانه ورسي خپل ورونه دغه شان دغه خواخي اسخر داسې نور خپلوان چې د برشته کې جنگیدلی په کلونو په خوانه ورسي کلونو او ورزي نو هم په دې اعتبار سره ورده چې ما سره خېګړه کړله په دې اعتبار سره ورده ما باندې بدل پوری دي یا د ګیلا شکایت دی چې ما سره خنه دي کړي رښتې پارل د سپارز دي لګستان چې مونږ پارز دي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل بقيه البقره کې باز تر شوی دي او د نبی عليه السلام حدیث مبارک هم دي کې دسي دي چې نبی عليه السلام فرمایي چې په عرش باندې الله تعالی لیکلي دي چې انا رحیم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله زریشته یا موجود چا زو په لمن الله تعالی به د خپل رحمت سره نزدیک او چې چا زکات کړم الله تعالی به د خپل رحمت نه کړ. دا دومره لازمی خبره ده، غټه خبره ده. خو ډېر خلک دې د رشتہ داري قائل نه دي، هغه دا خبره کوي چې زما سره خو وګړو خو سره کوم کراسي ونه کړ په تندریم نه ور په خویم نه ورزم نو اوس دې خلکو اسلام ما نه خو ټوله ونه معنا ځنې احکام به کې دروغجن وګڼل او دا قائل دي نه دي. د سونه دلایل ته بیا غیر تاسو نه قائل کی یا مجموعي لحاظ باندې ډېر مسلمانان شته چې هغه مسلمانان دي په ځینې منځونو کې مسره بدريږي هم هغه د جمع منځونو د پنځه وخته د جمع منځونو قائل نه دي چې د جمع منځ خامخه په جماعت ته وړل غواړي ته به کول غواړي د دین دي قائل صوبه کې د دین دي قائل چې را اسلامي نظام چې کوم دی نو دا د امت دومره اهمه فریضه ده چې د منځ نه هم وړاندې دي اهمیت مخکې نبی عليه السلام بارک به تاسو اوریدل چې دا پیر فورز باندې او پاتش دې باندې اتفاق خو بیا د جنازه سباله باندې ځینې روایت دا د جنازه سباله وش او ځینې روایت کې دا د جبل سباله وش ځکه چې خلافت باندې اتفاق نه راغلی خلیفہ نه وټاکل شي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وشو دا غینه بعد جنازه شروع شو دومره جنازه یې سره د نبی عليه السلام د جنازې موز نمخې اسلامي حکمرانی دومره اهمیت لاره چې داغي د وجنه جنازه یو ورځ یا دوه ورځې سره شي. اسلامي حکمرانی داسې سیس دی دا د ایمان معیار دی. دا هغه خبرې ده چې په دې کې د ایمان د ماتېدو د جوړېدو بنیادی مضمون پروت دا د ګناهګارۍ د خبرې نه دي، دا د ایمان نه د وزګارېدو او د کامل مؤمن جوړېدو خبرې دي. خو د مسلمانانو اکثری حصې ردی قائل دي او خپل خله باندې د الفاظ استعمالي چې یاره کله دې خبره کوي چې یاره کم خلک مذهبي دي یعنی عالمان دی په حکمرانی باندې نه پوي کله دې وي کله وای دوی د کرسۍ سره سکار دي کله وای په اسلام کې سیاست نشته دی تاسو عجوبه بدل الفاظ ور استعمالي ناشنا الفاظ ور استعمالي خو دې خلکو مین عقیده دا ده چې اسلام حکمرانی له اهمیت نه دی ورکړي. قران هم دغه موږ روزي خبره کړل بس چرته قران دې د پاره د دومره 4666 آیاتونه صرف دې د پاره د چې تراویح پکې وکا منځ کوا تلاوت وکا او د مور او پلار خدمت پکې ځینې خلک یادې خو کوي نه اسی وي او بس حج دې او زکات دومره خلک قائل دي نو 4666 آیاتونه بیر صحاح ستا شپږ مشهور د احادیثو کتابونه دا غین علاوه یوازې کنز العمال په 17 جلد کې دي. جامع المسانید دا تقریبا 50 جلد کې د احادیثو کتاب دی. دومره لوی کتابونه دغه بس د پار راغلي دغه بس مضمون زمونږ به سم مطالبه نو څه پته نه لګي دغه من مسلمانانو اکثری حصہ د اسلامی حاکمیت قائل نه دي. کوشش نه کول د ګناه ده، کوشش کول لا پر ذعین دي مخالفت کفر ده. اسلامی نظام مخالفت د قطعی کفر ده. د هر مسلمان فریضه ده چې د دې جماعت سره پیوشي چې هغه اسلامی نظام سره مخلص وي. کله د تحقیقات او د کوشش نورس ته پته ولګیدل چې په دنیا کې د نظام نشته، د جماعت شته نه. اگر چې شته ډیر شته مخلص خلک شته په دنیا کې خو ګوزه چا خیال دی چې نشته نو بده معنی فرض عین دي چې په خپل معنی مشر شي او په اخلاص معنی اسلامي نظام له کار وکړي. کور کې معطل کې ناستل یا د باطل خلکو په سب کې ودرېدل دا هیڅ کله هم دي کې د اسلام څخه جواز پاتې نه دی. نو د پیراونیانو د غر کېدلو د لپاره وجوهات څه ذکر شو؟ آسمانی آیاتونه الله تعالی آیاتونه دروغجن ګڼل ټول یا ځینی تاسو دغه وضاحت وکړو او دغه شان دغه داغه معنی ځان نه پویول نو د امت اکثری خلک هم بده مرز اخته دي
ځینې خلک هغه د چې بیخي هیڅ شی نه زده کوي خدا سي خلک ډېر کم کوزي په دې زمانه کې ډېر کم کوزي او اکثري خلک داسې د زده کړې کوي خود هغه شی نو زده کړې کوي چې هغه قرآن او حدیث سره هیڅ تعلق هم نشته او بیا هغه ته علم هم وایي مصیبت ده دی دوی د علم او تعلیم منځ کې فرق نه پیژني په دې وجه باندې په دې تعلیمي ادارو باندې ویل کېږي رب زدنی علما علم چې کوم دی د شرعي علومو ته ویل کېږي او تعلیم چې کوم دی د دنیوي علومو ته ویل کېږي نو دغه تعلیمات دي ناجایز نه دي چې په اسلامي اصول برابري او ناجایز اهداف پکې نه بے پردګي او د اسلام خلاف او پراپګاندا فرقواریت او داسې نور ناجایز دي لري کې دا پکې نه نو هنر زده کول جبه زده کول هر قسم هنر شریعت هیڅ یو هنر زده کول معنی نه کړی خدا خبر یاد لري چې دغه تعلیم دی علم نه دی د علم چې کوم فضایل چې دغه نه بعد به عالم جوړیږي او د علما بارک نبی علیہ السلام فرمایي چې ورثه الانبیاء د انبیاء به وارثانی نو دغه وارثان دغه زګونو کې نه تیاریږي هم تاسو یې نه چې کوم خلک دغه زګونو نه بیا تیار راوځي او د بل زګونو نه تربیت نه شوي داغوی اخلاق داغوی شکل ارز تاسو د مخې چې باغی کې د علم ساسار د اسلام په کې ساسار د اسلام په کې نشته صرف دومره چې بس لیکه پڑھا دومره لیکل وسل ورسي لینا خو اخوا نور قصه نه کیږي البته که چا ذکر د بل زګین نبی ذکر بل زګین به مهنت کړي نو دنیا کې سړي خلک دا د علم د قران ذکرولو لپاره هغه سره نه ټیم شته نه ضرورت مخصوصي د دې یو غټه وجه چې کومه ده هغه د مجتهدین یا د علماء په اقوالو کې موجود ده هغه دا چې یو مشهوره کلیه د عربی ده یو مشهوره وینا مثل هغه دا چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاهانو په دین باندې چې څنګه بادشاهان د قصیا عوامي اکثری لیول باندې لکه یو زمانہ کې وای داسې وخت تر شوی دی چې خلکو په تلاوت ډېر زیات کاو او هر څار بجې خلک را پاسې دنو دا بحثونه به کول چې بیګه تاسو سمره تلاوت کړي سمره حفظ دي کړي به یو زمانہ دا سره لچې د ملک حکمران چوند عالم نو خلکو په نوې نوې مسایلو باندې بحثونه کول چې پلانې مسله باندې تحقیقات کو په پلان کې باندې بحث کو علمي بحثونه به خلکو روان بیا یو حکمران د سره هغه یو زمانہ دا ستیر شوله تاریخ کې دامن لیکري د چې سړی وړ عیاش سړی د مسلمانانو بادشاہ نو بس یو خزه به طلاق ولا بل به خستله او بیا به خلکو هم دا مراد شروع خلکو هم دا قصې کولې تاسو خزه طلاق غړي د سود غستري دي دا شان کم حکمرانان چې کرکټ شوقیان دي بغه ملکونو کې کرکټ بيخي فرضیان دي په دې کوڅو کې صابوړي والا کېږي په سکولونو کې والا کېږي او دا شان شی روان دي عرب ملکونو کې دا شی نشته ځکه عرب بادشاهان ک نور غلطیان په کې به خدا د کرکټ نه کوي کرکټیان نه دي چې نه دي عربو کې دا شی هم نشته دا کرکټ هم نشته دي او دا نه منقسم په کې تقریبا نشته دي نو الناس علی دین ملوکهم خلک د بادشاهانو په دین باندې دلته کې بادشاهان چې کوم دي د مسلمانان اکثری د قرآن او حدیثونو نه خبره دي زیاتره د یورپ نه فارغ شوي حضرات د یورپیانو د یورپ د مذهب او تعلیم سره د قرآن او د حدیث سره مناسبت نو بیا خلک چې هغه ته ګوري د هغه خبري اوري او د هغه شکل ته ګوري چې بس الناس علی دین ملوکهم ټي وي ته پراته یو ولته کې اړې په ذریعہ باندې شاګردان شوي هغه د قرآن سره مناسبت نه نو خبر ډېر به سره ټیم می خبر مسلمان می خبر سره ارسي جماعت په نږدې خدا خلق به درسون دکې نه ځکه چې بس دغه چل جان ناس علی دین ملوکهم د الله رحم جدا خبره ده الله تعالی مهرباني چې زر خلق نه رانیسي او الله به کما به هر ګناه باندې خلق رانیولې او سمدستي مې رانیولې لازمکه بسر به یو جندستر هم پاتې شوی نه وي هغه جدا خبره ده چې خلق له مهلت پر کړي دي خو نور د ټوري قصې په منګي په خپل باندې موجود دي